زما عزتمندو د رجب د میاشت چې د زبرګ چورته وي د دې کې زمونږ علاقو ولا اکثر زکاتونه ورکوي او د زکات د مسلو ته پوسم کوي نو دې وجنه چونکې ډېرو مرګرو ته د تپوس مکمل نشي یادای چې بیا تپوسونه ورته اجت راځي نو خدای چې مخکې نه دغه مسائل او فضایل بیان شي نو چې کوم مرګرو نه خدای مکه سستی مخکې والی رستوالی کیږي نو دغه نم بچ شي اور هغه حکم د خدای چې دغه صحیح طریقې سره ادا شي نو زکات د اسلام په احکاماتو کې یو اهم فرض دی تر دې پورې چې قرآن کې بحث سیزه د مشهور قول مطابق اسی خو علما په دې متفق دي چې دا ویا ځلو نه زیات د زکات او د منځ حکم شوی دی په قرآن کې چې منځ ادا کې او زکات ورکې اوس داسې یو حکم چې هغه قرآن کې د دوا تیا ځله برابر یا د او یا نه برابر سمرم چی دا ذکر راغلی دی نو هغه څومره مهتم بشان دی څومره اوچت کار دی څومره اهتمام د هغې کول غواړي د زکات چې څنګه برکات ډیر دي ثوابونه ډیر دي داسې وعیدونه او عذابات هم ډیر دي زکات د اسلام یو اهم رکن دی بلکې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې کله چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم انتقال فرمایو دنیا نه رخصت شو نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خلافت حواله شو ابوبکر رضی الله عنه د هغه خلکو خلاف کوم چې د زکات ورکول نه انکار کړو د هغه خلاف باقاعده د قتال اعلان کړو عمر رضی الله عنه ورته چې کله عرض کو چې امیر المؤمنین مسلمانانو ته ډېر مسائل دي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پردو فرمایلا نورم ډېر مسائل دي ډېر کې کولک د حکمت نه او د نرمه نه کار واغشتي شي نو هغه ورته په جواب کیوي والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزکات الله په ذات مې د قسم وي چې زه خامخا هغه سره قتال فی سبیل الله کوم کم خلق چې د زکات او د منځ په منځ کې فرق ساتي یعنی زکات او منځ فرق نشته درجه کې خو دې کې څوک فرق کوي زه هغه سره جهاد کوم قتال وکوم زکات نه یا مطلق انکار کوي یا زکات کم غنی دا کس د اسلام نه خارج دی زکات نه انکار کوي یا زکات له کومه درجه ورکوي په ارکاناتو کې ودا کس د اسلام نه خارج دی بلرونو چې د زکات معنی څه د زکات څه ته وایي د زکات مشهور معنی دی دا کوي پاکي دویم معنی کوي زیاتوالی ترقی چې څه ته وایي پاکي معنی کوي ودا زکات فلا تزکو انفسکم خپل پاکي مو بیانوي د دین راغشته نو وی زکات چې دی وی دی پاکي راولي د زکات چې دی پاکي راولي انسان د نن روحاني بیماره د مال محبت هغه د مال محبت تی وباسي د دن روحاني علاج کوي د زړه د کې د بل مسلمان همدردی پیدا کوي د زکات په خپل په مړه ګډه خړلې خیا چولی چې د سر د بل مسلمان په ګرم پیدا شي هغه غریب دل الله ارس ورکړي دي چې دی په کې د غریب مسلمان رور اسمو کی نو د درجات به بلند شي دی به الله ته تقرب حاصل کی دی به پاک شي الله ته او دوی معنی کوي چې دا د زکات زرع نه دی یعنی څنګه چې دا پټي دا فصل روټو کیږي او غټيږي نو دې ته عربوي زکات زرع فصل روټو کې دراغټ شو نو وی دا زکات ته زکات دی وجه نه وي چې دې سره مال زیاتیږي سیوا کیږي وسره چې سړی زکات ورکړي نو وی د مال به د زکات ورکول سره زیاتیږي نو وی د زکات ته زکات وي يمحق الله الربا ويربي الصدقات سود مال کمای او زکات مال سیوا کوي نو زکات ته زکات زکه وای چې زکات سره مال سیوا کیږي بلرونو زکات کله نه مشروع شو یعنی د زکات مشروعیت یعنی دا په مسلمانانو کله نه لازمي شو اسی خو کو د زکات تاریخ ګوري
نو مخکینی ټول امتونو کې زکاتونه وو مخکې ما تاسو ته یو ځل د قارون قصه کړې و ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه دغه واقعه کې دا د زکات ذکر دی چې قارون د زکات نه منکرو الله بیا عذاب را واستغ موسی عليه السلام سره ذاتيات شروع کړل د زکات نو ورکول په سلسله کې الله هلاک او برباد کو هغه تفصیل ما تاسو ته ویل د زکات ذکر صرف د موسی عليه السلام دور کې نه دی شوی یا صرف دا نه چې ګوره صلات او زکات منځ او زکات دا دوه مخکینی امتونو باندې لازمي شي یو اهمه فریضه ده مخکې نه روانه فریضه ده صرف امت محمدیه باندې نه ده لازمي شوی واوحینا الیهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزکاه وكانوا لنا عابدين دا د اسحاق علیه السلام او د اغزوی د یعقوب علیه السلام بارکه دا آیات دي الله رب العزت فرمایي واوحینا الیهم فعل الخيرات مونږ دې ته د نه کارونو وਹੀ کړو او حکم هم کړو او دا مرته ویلو چې منځونه قائم کې او زکاتونه ورکې دا اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته حکم دی او د دې بارکه د یعقوب او اسحاق علیه السلام بارکه دا ذکر راغلی دی دا یعقوب علیه السلام د بنی اسرائیل او ټول بنی اسرائیل پلار دی او د اسحاق علیه السلام زوی دی د ابراهیم علیه السلام نوسی دی او اسماعیل علیہ السلام بارکم راغلی دی وکانا یأمر اهله بالصلاة والزکاة وکانا عند ربه مرضی دغه شان د عیسی ابن مریم بارکم راغلی دی چې الله جل شانه دا غپ امت باندې زکات لازمی کړو قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت حيا چې زه د الله بندم هغه زانګو کې چې گواهی ورکول هغه وخت هغه غيږي ماشوم چو هغه وخت عیسی علی السلام وای زه د الله بندم مال الله کتاب راکړی د زه نبی ګرځولم او ماته الله دا حکم کړی زه برکت والا جوړ کړم او بیا اخر کوي او اوصانی بالصلاه والزکات ماته حکم کړی دی د منځو د زکات د منځو د زکات نو دا او دغه شان د مطلق یعنی د عام بنی اسرائیل مبارکم الله فرمایلی دي وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتم وی اے بنی اسرائیل الله ورته وی اني معكم زبستاسو سرایم استاسو مددگار به استاسو مدد بکوم خو په شرط د دې چې منځ قائم کې او زکاتونه ورکي منځ قائم کې او زکات ورکي رونو دا خو مې ته دا ذکر کو چې مخکې امتونو کې د زکات ذکر شته او په مخکې امتونو باندې زکات لازمي وو مخکې امتونو باندې زکات لازمي وو بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی تشریف یې راوړو مکه مکرمه دورو په مکه مکرمه کې زکات لازمي شوی دی د بعضی کتابونو لیکلي دي حاشیو وغیرہ چې سن 2 هجری کې زکات فرض شوی دی اصل کې زکات په دې علماء متفق دي چې زکات مرتب شوی د هجرت نه پس دی هغه ترتیبوار احکامات د هجرت نه پس راغلي دي خو د زکات حکم او دغه فرضیت در هجرت نه قبل راغلي دي سوره مومنون د مکه مکرمه کې نازل شوی دی د هجرت نه مخکې هغه کې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بیا هغه کې الله جل شانه فرمایي والذين هم للزکات فاعلون چې زکات ورکول دغه شان سوره لقمان کې ذکر دی سوره روم کې دي مختلف سوراتونو کې چې د زکات د ذکر راغلي دي حالانکه دا مختلف سوراتونه د مکی مکرمه دور کې نازل شیو او دغه د هجرت نه مخکې نازل شیو نو دینه صفه پته لګي چې زکات حکم در هجرت نه مخکې راغلي دي د هجرت نه مخکې زکات لازمي شوی ها اهتمام ترتیبوار وګوره د اول رشاده چې د مکه کې بیا څه ترتیبو د زکات هغه کې داسې نه و چې سلويختو کې د 1 روپۍ او دومره غواګانو کې به دومره غوای او په دومره خانو کې داسې نه هغه کې تاثیر دا و چې فقیران او مساکین باندې خرچو کې او دینی کارونو کې مالی امدادو کې بس دا د مکه مکرمه زکات د مکه مکرمه دغه زکات ترتیبو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو اسلام
خور شو مسلمانان ډیر شو نو بیا دغلته په دوباره د اسلام د زکات پورا احکامات را نازل شو ترتیبوار پورا احکامات نازل شو چې دې طریقې سره به ورکې دله به ورکې دې ځکه به لګې دې ځکه به نه لګې دا بیا د هجرت نه پس شو او پورا ترتیبوار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات غو وصولی کله شروع کړي و چې یعنی زکات به څه طریقې سره علي او د چانه به علي دغه وصولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړو نو د په 8 هجری کې شروع کړو په 8 هجری باندې ترتیبوار بیا اغیله کسان باقاعده مقرر کړو هغه به ګرځیدل زکات به راټولو هغه زکات به راجمع شو بیت المال ته بیت المال نه هغه بیا په غریبانو باندې تقسیمېده هر غریب ته به دغه ایسه رسیدا یعنی چې الله در باندې فضل کړی دی مال در کړی دی نو هغه کې چې د نور مسلمانان او هغه غریبانان چې د چا د تاسو نشته چې هغه تاسو مرسته او مدد ورورسي په دې بتا ته تقرب حاصل شي د الله په دربار کې ستاسو په دنیا هم خي اخرت هم خي د زکات صرف د دنیاوي فائدې نه دي اخروی او دنیاوي دواړه دي خیر عرض مدا کو چې دې ترتیب سره زکات مشروع شو چې زکات مشروع شو صحابه کرامو د زکات انتهایی اهتمام شروع کو ما تاسو تغیر عرض کو شروع کی چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه خلکو خلاف د جهاد اعلان کړو کوم خلکو چې زکات نه انکار وکړو او وی والله لو قاتلن من فرق بین الصلاه والزکات وی چې ما د الله په ذات قسم زه بغي سره قتال کوم جهاد بکوم چې کوم کسانه په منځ کې او په زکات کې فرق کوي چې منځ او زکات کې فرق نشته بل یو حدیث کې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای امرنا باداء الزکات فمن لم يؤد الزکات فلا صلاة له او كما قال عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای مونږ ته حکم شوی دی چې تاسو زکاتونه ورکې زکات چې کم کس زکات نه ورکې د سره منځم نه قبليږي زکات نه ورکي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته فضائل صدقات چې کوم کس زکات نه ورکي وي د منځم نه قبليږي نو د دې وجه نه ابوبکر رضی الله عنه وي چې کوم کس په زکات کې او په صلات کې فرق کوي زبد اغي سره قتال کو جنگي غم بموسره بلا زکات سره مال سیوا کیږي کمیږي وسره نه ما تاسو ته وی دي زکات عربو چې زکات زکه وي چې دا د زکات زرعونه دي یعنی پټي راغټ شو فصل راغټ شو د زکات چې ورکې دي سره مال ډیریږي زکات سره مال ډیریږي وما انفقتم من نفقه وی تاسو چې وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زکات تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وی تاسو چې مال ورکوي د سود په نیت باندې چاله چې یاره دله بدا ورکم میاش پس به 2000 والما اوس مې اتل سو ورکم او د سود بنیت ورکی نو د الله په دربار کې د الله په نس د ستادار شي سیوا کیږي نه دا کمیږي ځکه چې بل آیات کې فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات سود مال کمی کو ظاهري زیاتیږي نو حقیقت کې دا سود چې دی مال کمی يمحق الله الربا ويربي الصدقات او دا صدقات چې دي زکات چې دي دا مال سیوا کوي ما تاسو ته مخکې ویلو چې د دې سود مثال علماء داسې لیکلي دي لکه مچې چې سړی په لاس باندې اخري ټک ورکی نه لاس یې رو پړسیږي نو هغه لاس په حقیقت کې نقصانی شو کنه او په ظاهر هغه سړی پهلوان ښکاری پړسیدل ښکاری الاس پیړ ښکاری دغه مثال د زکات د ربا د سود دی چې سود سره ظاهري تور باندې خو مال ډیر ښکاری خو دې نه د مال برکات زی د مال برکات زی الله ته برکات سلب کی اعمال کې حقیقت کې الله فرمایي چې کمه پکې راز پر ربا سره او وما اتيتم من زکات تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون او تاسو چې دا کوم زکات ورکوي دا الله د رضا له ورکوي په دې باندې به الله تاسو مالونه سیوای کی مضاعف دي ته وای چې دو چند درې چند سره او زو پسې څومره چې مخکې بوزي بیا د الله خو خلا اضعاف مضاعفه به ذکر از چې زیاتې به درته په زکات سره به مال درته زیاتېږي بلا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشہ رضی الله عنها روایت چې نبی رسول الله فرمایي
ما خالطت الصدقه مالا قط الا اهلكته. وی کلم یو مال سره د زکات مال نشي یو ځای کېدی مګر د زکات دا مال به د نور مال هم ځان سره هلاکوي. د زکات دا مال به نور مال هم ځان سره هلاک کوي. مثلا یو کس سره 40 لک روپۍ دي، هغه 40 لکو کې په د باندې لک زکات راغی، هغه 1 لک زکات هغه د 19 په مال کې پاتې شو، پروت پاتې شو، نو د هغې نه حسد بدی چې دا یو کم 40 به ځان سره غرقي کی. او کوچري زکات تی اوت نو یو کم 40 به محفوظ شي، هغه کې به برکت راشي، مناسب ځای کې به لګي، وغه الله نور هم زیاتی کی خیر و پکې واچي. زمو تاسو د امتحان د پر الله دا ترتیب اخري ګینه کوله را باندې راټیټه کی را باندې کی 1 روپے و مونږ غټې نه پیدا کی. دلته اوس ذهن وای چې څنګه مال زکات سره سیوا کیږي. زکات سره خو 40 لک روپے وی 1 لک ته زکات لاړ خو یو ته کم شو ته او الله وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمای چې زیاتیږي. قسم په خدای چې الله فرمایي دي کې هیڅ شک نشته. دا هغه زیاتې دو په چال او انداز باندې کومو ته نه پیګو نو دي کې صرف دایخه د سبق د پاره امتحان د پاره د امتحان د پاره د خبره پټه ساتلې ده. په حقیقت کې په هغه کې برکتونه راځي واقعي چې هغه زیاتېږي، خو هغه بالکل برملا پته د هغه ځکه نه لګي. کو برملا پته لګي دي نو بیا به د دنیا دار امتحان نه وي، بیا خو به عرف اجر فاسق هم زکات ورکولې، بیا به دا پته به نه لګي چې دا کس زکات د الله د حکم د اهمیت د وجه نه ورکي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم د اهمیت د وجه نه ورکي، او کنا د مال په لالچ په زیاتوالي د پاره ورکي، بیا خو به ارچا ورکول، بیا خو به چا تجارت نه کولی. او دا ربا دا په ظاهر خو مال سیوا کوي، حقیقت کې دا مال کمای او ظاهر دی کې دا مال سیوای کې دل ښکاری. دا ځکه ښکاری چې زموسته الله امتحان لري چې ته زما د حکم پسې راځي او کنه د خپل ظاهري سوچ او ظاهري کتلو پسې ځي. بلا په معارف الحديث کې د زکات یو درې حکمت لیکلي دي چې زکات کې درې فائدې دي، غټه غټه چې کمی دي، اسی خو نورم فائدې ډېرې زیاتې دي. یو خو زکات کې فائدہ ده چې د الله تقرب بنده ته حاصل شي، بنده الله ته ورنږدې شي، د بنده الله ته ورنږدې شي، الله ته ګران شي، دنیا هم خوشي آخرت هم خوشي، د بال بچ ناسته ولاړ هم خوشي، خپل ناسته ولاړ او نیکه ته رجحان هم ډیر شي. دویمه فائدہ ده چې تزکیه ورته حاصلېږي، د روحاني بیمارونو ول الله خلاصي ورکي. روحاني بیماری د مال محبت کې نه وتل، او یو کس چې د مال محبت کې نه نوځي دی زکات نه ورکي، دی بیا په حرام او په حلال نه را لګي، بیا په حرام او په حلال نه بس را جمع کوي، جیز ناجیز ته بیا نه ګوري. او چې دی مسلسل زکات ورکي دی به شرطم حرام ته بیا ګوتې نه چي، د دې زړه نه هغه د مال هغه گہرائی اوزي، هغه بیماری به تی اوزي چې دی زکات ورکي، د زکات د برکت چې هغه بیماری اوزي دی به بیا حرام ته کوشش نه کوي، او دته به تزکیه حاصلېږي. د دې وجه نه یو دوی مډل د علما وای وی دی زکات ته زکات ویم زکات چې دا سړی پاکي، سړی کې صفای راولي، روحاني بیمارونه د سړی پاکي، وی روحاني بیمارونه سړی پاکي، او دا زکات فلا تزکون دی تزکیه پاکي نه دی، وی دام سړی پاکي د دن بیماری ته ختمي روحاني. درې مفیده د لیکل دا چې خپل مسلمان رور غریب هغه سره مرسته وکړي شي، خپل دی ګرمې جامې واچولې بل غریب مسلمان هم واچي، خپل دی په مړه ګېډه وخوړه چې بل خو په نیمه ګېډه وخوري کنه. مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظاتو کې دي وی کو زکات چرته په صحیح طریقو سره ورکول شروع شي او مسلمانان اغنیا چې کم مالدار خلک دي وی دا صحیح طریقې سره زکات ورکی، نو وی د دې به دومره برکات دي، دومره برکات به چې برداشت به منکی امت، برکتونه به د دې زکات دومره ای چې دا امت به برکت برداشت نکي. ګورم د امام مهدی صاحب نه پس د عیسی علی السلام په زمانه کې به یو شیز کې برکت راشي، وی انار بغټ شي، هر میوه انار نه بلکې هر یو شیز یاد کړي، د غنمو دانې یاد کړي، خربوزې هم ربدا دانې شي، دومره به هر یو شی غټ شي، دا به مضبوط شي. خو وی د دې وجه بده چې هر کس به پوره زکات ورکړي، د زکات برکات به په امت باندې راخور شي. یو ځکه لیکلی وی کو زکات یو کالم مسلمانانو صحیح ورکړي، مسلمان وی چې کله مسلمان زکات صحیح ورکړي الله بارانونه پټیم کی، او وی کو یو کالم باران پټیم وشو
په دې للمو په دې دشتو باندې او په هر ځای باندې صحیح ټیم په ټیم باران وشو نو د دې نه به دومره غله حاصله شي چې لس کالو دپاره به غله کافي قادسالي ګراني د هر څه به راختم شي. نو دا صرف د د زکات په 40 روپۍ باندې نه ختمېږي، دا 40 روپۍ د رب د دربار نه برکات راخکي، هغه برکاتو سره به د هر څه ختمېږي. لس کاله پورې به د امت دپاره هغه غله کافي، دومره غله به رانازله شي. او چې زکات نه ورکوي نو د هغې باره کې بیا دا دي چې انتهایی سخت وعیدونه راغلي دي. یو حدیث کې راغلی دي وی چې کم کس له الله مال ورکړي او هغه کس د خپل مال له زکات نه ورکوي، وی دغه مال به والله الله قیامت پر ورځ د اور یو اجدها جوړه کي او دا سر به گنجي وي، د سترګو نه مخکې بره به سپین ټاکي وي دوه، او دغه اجدها به د جامع او دغه جسم به خوري او مسلط به پی او ورته وی به چې زه ستا هغه مال یم چې تا ته زکات نه ورکوم. دغه اجدها به دې کس ته وایي زه ستا هغه مال یم چې تا ته زکات نه ورکوم. او بیا نبی علیہ السلام دا آیات تلاوت کو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات. وی هغه خلق چې کم مال الله ورکړي هغه کې بخل کوي او د بخل دی لکوي چې دی وایي چې دا مال زما دپاره د الله فضل دی او هغه فضل که دومره ورننوځي چې د الله په نوم دی بیا زکات هم نه ورکوي، بخل پکې شروع کړي. وی دا مال د ده دپاره د سره خیر نه دی، د ده دپاره دا مال شر دی. شر کم کس د مال نه زکات نه ورکوي دا مال د ده دپاره شر دی. او ان قریبه الله په خپله فرمایي چې د دې مال نه به ورله مونږه غاړکۍ جوړه کړو امیل، چې څنګه دا حدیث کې دي چې دا مار اجدها به د جوړه شو غاړې ته به ورواچولی شي. دلته یو واقعات امام غزالی رحمت الله علیه لیکلې ده د دې آیات په رڼا کې. هغې فرمایي چې د تابعینو یو جماعت وایي چې منګه ابو سنان رحمت الله علیه ملاقات لاړو د رسول الله رضی الله عنه، ابو سنان رضی الله عنه ملاقات لاړو. تابعین هغه چاته وایي چې د چا صحابو سره شاګردي کړي او صحابو نه دین او علم حاصل کړي. نو دا ډېر اوچته طبقه ده زموږ امت کې، ډېر معزز او کلک خلک شمارل کېږي. دی وایي موږ یو صحابي ملاقات لاړو ابو سنان رضی الله عنه له هغه سره ناستو خبرې م کولې دي کې ابو سنان رضی الله عنه ووی چې تاسو اسم ټول د علماو جومات یې غټه ډله راغلې زما د ګاونډ کې مړه شوی دی، خو هغه کور والا چې دی ډېر زیات ژاړي، نه چپ کېږي، نه روټۍ خوري، نه څه تسلي کوي. داسې به وکړو ټول به په جرګه کې ورشو پې به یې کړو لږه تسلي به ورکړو. وی موږ ورته چې ډېره ښه ده مړي کور له تعزیت له تلل دا خو د اجر نه ډکه خبره ده. ټول روان شو، هغه کس سره کېناستو، د هغه ورور مړو او ده پسې یو شان ویر کو جړلی. موږ ورته وایو چې دا خو لار ده، په دغه حقه لار ده، سبا به ته هم روان یې زه به هم روان یم، دا دومره خلک لاړل وفات شو او تا داسې حل راغشتی دی. وی هغه په جړا کې ووی چې په دې نه جاړم چې ورور مې وفات شو، هغه خو اسې وفات کېده وخی و پوره شوی و، سبا زما نمبر دی بله د بل دی، خو په یو بله وجه جاړم. موږ ورته چې اخر څه وجه باندې جاړم؟ وی چې موږ کله ورور مې ښخ کړ ټول خلک ترې رالل نو زم هلته خلکو سره وم چې خلک را واپس شو، زه غلی شان واپس لاړم او قبر سره کېناست چې په دې کې مې د ورور اوازونه واورېدل چې وایي یو چغې سوري وایي د درد او تکلیف د لاسه. زه ځان نو بل را سره سوګونه، خو خیر د ورور هغه تکلیف ته ټینګ نه شوم. قبر مې راسپړدل شروع کړل. چې قبر مې راسپړدو نو قبر کې اور دی او د ورور نه مې ګیر چاپېره دی او غاړه کې یو اجدها ده او هغه په ده باندې اختره. وی ما چې دا ورور ولیدو نو دا ورور مې د دې اجدها نه ډېر په تکلیف کې و په نسبت د اور. نو به زما عقل کار ونه کړو، ما لاس هغه اجدها ته ور واچو چې دا ورور ته خلاص کړم. لاس مې تر اوږې پورې ایره شو. وی لاس یې پټ کړی و، وی چې دا خبره وکړه بیا لاس نه څادر اوچت کړه، لاس یې راته وخو، لاس یې ټول ایره و، لږ شان ځای تور شان سکروټه پاتې شوی و، باقي ټول ختم.
وی چې اوس په دې جاړم چې دته د عذاب شروع دی، په دې عذاب جاړم، نور مې په دې کار نشته چې مړ دی. نو وی موږ ورته چې اخر د څه عمل داسه، نو هغه وی چې به مونږ کو، به روزین ویلې، دا اعمال به کول، دا به کول، زکات به نه ورکو، په دې بو سره زما وخت مسله و. وی ابو سنان رضی الله عنه ورته په جواب کې وی چې بالکل ستاره خبره صحیح ګرځي، ځکه چې الله په قران کې فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل. وی کوم خلکو چې الله په خپل فضل باندې مال ورکړي دي دي زکاتونه نه ورکړي، دی وی چې دا زمونږ د پاره خدای خدا ردی د پاره شر دی، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. الله په دې مار غاړه کې جوړ کی، د غاړه هار به کی ور قیامت کې به اورواچ شي. وی بیا د دې خبرې نه پس موږ ډیر زیات حیران پریشان شو چې اوس وکړو. دا صحابین در سره د تابعین هم دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ صحابي دی ابو ذر رضی الله عنه. وی دا اغل لاړو، هغه تم دا ټوله قصه عرض وکړه چې حضرت دا څه قصه شوې ده، خو سوال زمونږ ذهن کې اوس دا دی چې چرته موږ ونرېدل چې د کافر د قبر نه اور راوخته، چرته موږ ونرېدل چې د کافر د قبر نه د عذاب आवाज راوخته یا به عذاب مسلط شو. مسلمان د نور اعمال کړي دي، صرف زکات نه دی ورکړي او د قبر نه دا مسلې راخاره کیږي. یو صحابي راته په جواب کې وی چې دا الله رب العزت دی مسلمانانو اصلاح د پاره مسلمانانو تخی، کافر خو اسم خلق جهنمی دی، خو پوخ 100% جهنمی دی، دا هغه کې خو مسلمان ته شک نشتا، خو مسلمان په دې خپل اعمالو کې دلته شک کیږي. نو دی مسلمانانو ته خی او دام د الله دی مسلمانانو سره د رحم معاملې ده چې کله کله وردخکاره کی چې د یو د وجه نه د نور خو بچ شي کنه، یو د وجه نه نور خو د داسې سخت عذاب او مسلې نه بچ شي. نو د زکات نه ورکول دا سزا ده. یو آیات کې دی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. هغه خلک چې مالونه را جمع کوي، جمع کوي خزانه دي جوړي، مالونه جمع کوي، سونه او د چاندې او د الله لار کې نه خرج کوي، وی دغه خلکو له د دوزخ د عذاب زیری ورکي. دا د دې مال دا د قیامت پر ګرمول کیږي او دی له په داغونه ورکړي کیږي. یوم یحمى علیه فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دغه مال باندې بده دا غلی کیږي. خرونو داسې عام داغ بم نه لکه دنیا کې چې شي سره لګو داغ نشي، کم جسم ته دل لګي کم یې ته بدل مکمل سوځي رکې به او بیا به واپس الله په خپل حکم سره په سکندونو کې جوړي. خرونو وی چې دا آیات نازل شي صحابه کرام موږ ډیر زیات یریدو، پریشان شو چې موږ خامخا ار یو کسنه سمال خو جمع کو کنه، نو دا خو ډیر ګران شو. عمر رضی الله عنه چې زو ورزم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوم، وی چې نبی علیہ السلام له لاړم ما نبی علیہ السلام دربار کې عرض وکړو چې د الله حبیب دې سره استاد صحابه ډیر زیات پریشان دي چې ار کسر سره سمالی وخت سمقیل اخی. نبی علیہ السلام په جواب کې وی چې الله بندگانو دینه هغه مال او هغه خزانه مراده ده چې د کومه خزانه زکات نه ادا کی. مال جمع کول خو جایز ذکر دي چې تاسو نه دی اورېدل چې الله د میراث ترتیب نازل کړی دی. ګوره میراث بچا نه پاتې کیږي، خو چې څوک مال جمع کوي نه هغه میراث پاتې شي کنه. نو د میراث باره کې د آیاتونه نازل شوي دي، د حکمونه نازل شوي دي، دا خو دې نازل شوي دي چې مسلمان ته د مال جمع کول جایز دي. خدا وعید هغه چا لره دی چې مال جمع کوي او زکات نه ور کوي، مال جمع کوي او زکات نه ور کوي. یو حدیث کې دی وی الزکات قنطره الاسلام، زکات د اسلام پل دی، پل مراد مقصود ته هغه وخت پورې نشي رسیدي چې ترسو پورې د زکات نه ادا کړي. او د دې شروع کې ما تاسو ته یو آیات تلاوت کو، اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل مالونه خرج کوئ د الله په لار کې، مخکې د هغه ورځې نه چې هغه ورځ راشي یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، چې نه بیا چاله دوستی کار ور کوي، نه به شرا کار ور کوي، نه اغشتل خرصول کار ور کوي، نه صدقې خیراتونه کار ور کوي، او نه د الله د اجازت نه بغیر د چا شفاعت بیا چلی. نو دا غینه مخکې ځان لوي غمو کی